नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई वलम यनकुसुल मिक्याला वल मीज़ाना इल्ला उखिदु बिस्सिनीन व शिद्दतिल मऊना व जौर सुल्तान अलैहिम। द्वेम नंबर दा गुनाह दा چې کله دکانداران په ناپ تول کې کمې شروع کی، کله چې په بزنس کې او په دکاندارۍ کې په ناپ تول کې کمې شروع شي نو درې قسم عذابونه په دې باندې الله تعالی را لېږي. ناپ تول کې کمې. نمبر 1 الا اخذوا بالسنین، دا خلق په قحط سالو باندې ونیول شي. قحط سالیانې په دې خلکو باندې به قحط راځي، باران به نه کیږي، رزق به کمیږي، ګرانیانې به راځي. دا کله چې کله دکانداران په ناپ تول کې کمې شروع کی، دکانداران په ناپ تول کې کمې کوي. او کته د دکاندار وای چې په ناپ تول کې زه کمې زکه کوم چې مال کم راځي، نو هغه دکاندار دی کنه. او هغه وای چې مال کم راځي، هغه دکاندار دی. حتی یعنی د هغه اولنی بزنسمن نواله تر داخله پورې نن سبا ټول دغه غلاګانی په دې ډاکو کې په دې دوکو کې منګاخته یو. ناپ تول کې کمې تاسو ګورئ کنه، دا د وړو ډبه وتلی، تاسو دا تاسو د وریجو دا تروړه وتلی، د وړو دا تروړه وتلی، بلکې بازار ته لاړ شه. بدقسمتي خدا دا د چا په لاس کې څومره غټه چوړکۍ ده نو غټ څاروی په هغې باندې حلالوي. ورته ملګري بازار ته لاړ شه چې کم سړی په دې ګاړۍ باندې د ټماټر خرڅوي نو دا به هم ستا سره دوکه کوي. داسې په تیزۍ باندې به دا ټماټر او دا فروټ او دا لوګان به دغه ته ور واچوي او هغه چې کله راوچتېږي نو بیا راغستی. زه داسې کله کله عام طور باندې سودا زه په دکان کې کوم، خو زه د بازار ته قصدن آمدن کله کله وزم د خلکو د اخلاق ګورم. ما ابل پرون زه تیمرګرې بازار ته لاړم، ما هلته ګورم حالات باران نه ورېږي که نه، چې اوس حالات څنګه دي. نو زه ورغلم، یو بینډو تپوس مې وکړو، د پیازو تپوس مې وکړو، ټماټرو تپوس مې وکړو. نو ما ورته 2 کیلو ترې راکړه، 2 کیلو بینډۍ، 2 کیلو ټماټر او 2 کیلو پیاز. تاسو یقین وکئ چې د گاړو والا څخه ستاسو خیالي دي سره دا تلی ملی وسره نه وي، دا اکثر دکان ته ورمنډه کې هلته تلي. د بینډو والا چې څومره بینډۍ په ګوتۍ کې واچولې لاړو بیرته حق راکړلې، کمې زیاتې ته نه کړلې، د لاس بالکل داسې برابر و. او زه ورته ګورم بیا ټماټر والا دا ګوتې دننه ویوړله واپس یې راوړله، بس ویل دا والا دا 2 کیلو برابر شو. او دقه شل د پیاز والا وکړو چې دننه لاړو واپس راغی او 3 ګوتې مال راکړلې، ما ورله 360 روپۍ د ټولو ورکړلې یا 460 وې او را روان شوم. نو زه خو چا سره پیسو باندې چړ نه کوم بازار کې، بس که چا ډېرې واغستې قیامت کې به تپوس کوو که کمې شوې نو به ما یې راواغوښتلې. البته دا مې معلومات وکړل که زمونږ مالدار نه مالدار سړی دی او که د غریب نه غریب سړی دی او دا دکانداري د قرآن سنت د اصولو مطابق نه کوي، موږ له د بل نه بیا کوو. نو که بلبرس په تیمرګره کې ګاړۍ والا ټماټر او الوګان او پیاز او دا سبزیانې په صحیح طریقه باندې شروع کړلې، الله به راباندې رحم وکړي. بر دکاندارانو الله په زړه کې به رحم واچوي. موږ ټول نن من حیث القوم موږ غله یو، ډاکوان یو، دوکې کوو، پراډونه کوو، ملاوټونه کوو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله په ناپ تول کې کمې وشي الله تعالی قحط سالی را لېږي. قحطونه راځي، نن قحط دی